روژهدار ته الله پاک څلور انعامونه ورکوي، څلور څیزونه ورکوي چې دا بل چاته نه ورکوي. ټول لومړنی صمت الصائم تسبیح. روژهدار چې کله خاموش وي په روژه کې فضول خبرې نه کوي، وایي د دې دغه خاموشتیا دا په تسبیح کې شمارلی شي. دا داسې دی لکه دې ذکر اذکار کوي. دویم ونومه عبادة، د روژهدار دغه خوب د عبادت دی. دریم ودعاؤه مستجاب، د روژهدار دعاګانې الله رب العزت قبلوي، د روژهدار دعاګانې الله پاک نه رد کوي. څلورم وعمله مضاعف، دی چې کوم عمل کوي الله پاک هغه دوچند کوي، زیاتوي. او کله چې روژهدار د روژې ادب او خیال هم وساتي. ډېر خلک روژې نیسي خو د روژې د ادب او خیال نه ساتي، نو الله پاک دغه انعامونه په هغې باندې بیا نه کوي. دا په هغه چا باندې کوي چې هغه د روژې د ادب او خیال هم وساتي.